السلام علیکم. نن سبا ملک کې چې کوم معاشي تبعی روانه ده د هغې نه هر سړی ډېر پریشانه دی، کو هغه عام سړی دی او کو کاروباري طبقه ده. 2 ورځې مخکې تاسو کتلي ټول ملک کې تاجرانو شټر ډاون هړتال کړی او په هغې کې یو مین وجه وه ټیکسونه او د بجلۍ بیلونه. کارخانې بندې شوې، په سوونو کارخانې بندې شوې، خلک پریشانه دی، بیلونو د وجې خلک خودکشي کوي. خو نن مې یو ډیټا کتا نو ډېر افسوس هم راغی او ما ووی چې دا ملک د غلو دی، د مافیا دی، د ډاکوانو په قبضه کې دی. هغه څنګه ده؟ ډیټا دا ده چې د 1994 نه اوسه پورې چې کوم دا پرایویټ بجلیګر دي دې ته آی پی پیز وایي، انډیپینډنټ پاور پروډیوسر. دوی لمونږه په کیپیسټي چارجز په مد کې کیپیسټي چارجز باندې مو اول پوهه کم دوی سره داسې اګریمنټ کړی دی چې ته بجلیګرو لګوه، کو ستانه مونږ 1 یونټ بجلی الو، کو 50 دنه الو او کو بالکل دنه نه الو، تاله به مونږ پوره ګټه درکو چې څومره ستا د بجلیګر کیپیسټي ده. لکه ته 100 یونټه جوړولی شي، ما د نه 2 یونټه واغسته، خو زه به درته پیمنټ د 100 یونټې کوم. دې ته کیپیسټي چارجز وایي. نو د 1994 نه اوسه پورې مونږ کیپیسټي چارجز عوامو دغه بجلیګرو له 15,000 ارب روپۍ ورکړي. 15,000 ارب روپۍ مونږ کیپیسټي چارجز ورکړي. دا هغه بجلی ده چې دې بجلیګرو نه ده جوړه کړې، دا هغه بجلی ده چې حکومت دې اغستې ده او عوامو نه ده استعمال کړې. عوامو نه ده استعمال کړي، حکومت ته اغستې ده او بجلیګر والا نه ده جوړه کړې، خو پیسې عوامو نه اغستي. بیا یې ورسره دا اګریمنټ یې داسې کړي دي چې د دوی دا ټولې منافع او هر څه د ټیکس نه فری کړي. نو 15,000 ارب یې وله دغه ورکړي او 1,200 ارب یې ورته ټیکسونو کې معاف کړي دي. بیا یې ورسره دا چل کړی دی چې منافع به د لمونږه په ډالرو کې درکو. نو په هغې ورځو کې به ډالر چېرته په 40-45 او اوس چې ډالر دی په 278 کې دی. نو د هغوی خو ټولې مزې دي او سزا یې څوک کوي؟ عوام. او دا دي څوک؟ دا یو سولیخ خاندانونه دي چې په کم کې دا حکمرانان دي یا د دوی فرنټمینان دي. فرنټمین هغې ته وایي چې کاروبار زما دی خو کېنولې مې ورته خپل یو منشي دی. نو دغه کاروبارونه دي چې اوسه پورې آی پی پیز له 15,000 ارب روپۍ کیپیسټي پیمنټ ورکړی شوی، 1,200 ارب روپۍ ورته ټیکس معاف شوی دی. د دوی منافع د هر قسمه ټیکس نه بالا ده او ګټه ورله ورکوي په ډالرو کې. نو ته ماته ووایه چې داسې اګریمنټ څوک عوامي نمایندګان یا حکمرانان د خپل عوام یا د ملک دپاره کوي؟ دا خو ته به وایې چې د دشمن ملک زموږ دپاره دا اګریمنټ کړی دی او زموږ د عوام یې غر کړی دی. نو د داسې حکمرانانو نه د خلاصېدو یو وجه ده د خپل حق دپاره اواز چوتول. ځکه چې دغې حکمرانانو ته پته ده چې مونږ دوی ته د عوام پروا نشته. دا اوس په الیکشن کې تاسو وکتل چې عوامو ووټ چاله ورکړی او پاس شو څوک شو. نو هغوی ته پته ده چې زموږ سهولتکار دومره مضبوط دي، که مونږ په عوام هر څومره ظلم کوو نو د ووټ پروا نه کوي، مړه وي بیا به یې راله بکسې ډکې کړي. دغې کې دا نااهل حکمرانان او سهولتکار په دې عوامو په ظلم کې برابر شریک دي. خپل حق دپاره آواز چوتوي، ځکه کو آواز نه چوتو نو بیا به خودکشیانې کوو. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.